السلام علیکم پښتون ډاکټر ته په خیر راغلی. دا نن په ویډیو کې مون خبره کوو د پیزونه یا د پوزونه یا د څنګونه چې کومه وینه راځي. دا ویل راځي د دې څه وجوهات کې دی شي. دا مسله عموما ډیره په نظر راځي. د دې څه ممکن وجوهات کې دی شي چې دا وینه راځي او مون د دې لپاره په کور کې څه اقدامات کولای شو. د پوزونه د وینې راتلو چې کوم وجوهات دي په هغې کې د پوزې زخمی کېدل، یعنې که هغه ولګېږي د غورځېدو سره یا په پوزه کې د ګوتو والو سره پوزه زخمی شي نو د هغې نه وینه راتلی شي. څه شی په پوزو کې بند شي، اکثر د ماشومانو چې هغو هر شی خولې ته او پوزو ته وړي نو د هغې وجې نه د پوزې زخمی کېدل او وینه راتلل کېدی شي. د تبې په دوران کې هم د وینه راتلی شي. د بلډ پریشر د زیاتوالي د وجې نه هم د وینه راتلی شي. په ډېرو اوچتو ځایونو باندې، یعنې که سړی د ډېر اوچت غر سر ته وخیږي بیا هم د وینه راتلی شي، ځکه چې هلته د هوا دباو کم شي، اکسیجن کم شي او دا شانتې د پوزې چې کومه ننه جلې ده هغه خشکه شي نو د هغې وجې نه د وینه راتلی شي. دغه شانتې په زکام کې، په الرجي کې چې کله د پوزو ننه جلې، ننه پرده وچه شي د هغې وجې نه هم د وینه راتلی شي. که پوزې انسان تیزې سوڼ کي د هغې سره هم د وینه راتلی شي. که دا څرګند وجوهات نه وي نو بیا څه وجوهات کېدی شي چې د پوزو نه وینه راځي. په هغې کې د نزل پولایپ امکان کېدی شي. نزل پولایپ دا په پوزو کې د غوښو کېدل یا د غوښو غټېدل دي. دا ایډینایډز ګلینډز غټېدل دا په پوزو کې وروستو سایډ ته ګلینډز لګېدلي وي د حلق نه پاس، چې دا اکثر د زکام او د الرجي په دوران کې غټېږي او خاص کر په ماشومانو کې غټېږي. د دې سره بیا پوزې بندېږي او په ساه اخیستو کې هم تکلیف وي نو د دې وجې نه هم د پوزو نه وینه راتلی شي. دا ویټامین سي د کمي د وجې نه هم د پوزو نه وینه راتلی شي. دا ډیویټډ نیزل سپټم، یعنې که د پوزې دا اډوکی کوږ وي د هغې وجې نه هم د پوزو نه د وینو راتلو امکان زیات وي. د حمل په دوران کې حاملو ښځو ته هم دا مسله زیاته کېدی شي. د هغو رګونه د حمل په دوران کې وپړسېږي او دغه رګونه چې کوم په پوزه کې وي دا نري وي نو د دوی د شلېدو یا د دغې جالې د دغې پردې د کومه چې ننه په پوزه کې ده د دې د کرې کېدو امکان زیات وي او دغې نه وینه راتلی شي. که بیا دغه وجوهات هم نشي لیدی نو بیا مونږ ته نور ډیپ سوچ کول پکار دي چې په هغې کې د پلیټلیټس د کمی وجه کېدی شي. پلیټلیټس دا په وینه کې یو خاص قسم خلیې دي چې هغه د مونږ د وینې په جمع کولو کې مدد کوي. دغه شانتې ځینې خلک ځینې دوايانې لکه اسپرین، وارپرین وغیره استعمالوي نو د هغو وینه ډیره نري شي، د هغې وجې نه هم دا وینې راتلو امکان زیاتېدی شي. دا هیموفیلیا د وجې نه هم د وینې د راتلو امکان زیاتېدی شي. هیموفیلیا د وینې یو بیماری دی چې په هغې کې وینه نه جمع کېږي. دا لیوکیمیا د وجې نه هم د وینې راتلو امکان زیاتېدی شي. او دا شانتې نورې ډېرې وجې دي چې د هغو د وجې نه د پوزو نه وینه راتلی شي. دا خو یو څو وجوهات د پوزو نه د وینو راتلو. اوس که د پوزو نه وینه راځي نو د دې لپاره موږ په کور کې څه کولی شو. دا ټولو نه اول خو پکار دی چې پوزې په دوو ګوتو کې داسې دباو کړی شي څه وخت لپاره نو کېدی شي چې د وینه بند شي. که دې سره ونه شي
نو په مخ باندې او په سر باندې یخ اوبو اچولو سره هم دې ته فایده رسېدی شي او دا وینه بندېدی شي. که بیا دې سره ونه شي نو صفا ملوچ یا صفا کپړه هغه که نور څه نه وي لیکوډ پیرافین نه وي صفا مرهم نه وي نو په یخو اوبو سره لمدول او په دواړو پوزو کې کېښول نو دې سره هم د وینه بندېدی شي. او که بیا دې سره ونه شي او تقریبا تر 20 منټو پورې د وینه نه بندېږي نو بیا د ډاکټر سره مشوره کول پکار دي چې د دې څه ممکنه وجه کېدی شي چې هغه بیا د دوايانو په ذریعه باندې د دې علاج وکړي. یو بله خبره ده چې د پوزو نه وینه د دوو حصو نه راتلی شي، یو ته یې انټریر او بل ته یې پوسټریر. انټریر یعنی د مخکې د پوزې د مخکې حصو نه وینه راتلل، دا عموما زیاته رسي، زیات امکان وي د دې او د دې وجوهات لکه څنګه مو مخکې بیان کړل په دې کې اکثر پوزه کې ننه چې کومه جالۍ ده، کومه پرده، کومه څرمن لګېدلې د هغې د کرک کېدو د وجې نه، د هغې د شلېدو د وجې نه راځي. او که پوسټریر وي نو پوسټریر کې د وینه بیا حلق ته تللی شي او د هغې بیا نور وجوهات کېدی شي. نو دې وجې نه بیا ډاکټر سره مشوره کول پکار دي. که د پوزو وینه تقریبا تر 20 منټو پورې بند نشي نو بیا د ډاکټر سره مشوره کول پکار دي چې د دې څه ممکنه وجوهات کېدی شي. نو دا خو مختصر غونډه ویډیو د پوزو نه په وینو راتلو باندې امید لرم چې د دې نه به تاسو ته فایده وشي. دا ویډیو لایک کو، دا شیر کو او دا چینل سبسکرایب کو چې آینده فایده مند ویډیو اپلوډ کیږي چې تاسو ته معلومات کیږي. والسلام.